بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن قال دغه الواجب أداؤه فلا يسقط بالهلاك كالدين بعد المطالبة قلنا لا نسلم أن الأداء واجب في سورة الدين بل حرم المنع حتى يخرج عن العهدة بالتخلية وهذا من قبيل منع الحكم. وليس من ویلی بدی فصل کی الاسئله المتوجهه على القياس ثمانيه لازم د قياس نه څلورم فصل له څلورم فصل وکړه. اوله کی اصطلاح لغوي اصطلاحي تعریف شی او به ول دلایل ذکر شوی او دویم فصل کی شرایط او دریم فصل کی د قياس شرعي بیان او شودا څلورم فصل له پدې کې هغه اسئله او اعتراضات دي چې کوم په قياس واري دي یو مستدل باندې چې کوم اعتراضات راځي داغه بیان دي. نو دا ټول څو مونږ ویلو اته دا یاد کوي ګوټه هغه کې اول نمبر ممانعه وا دا څه ده کنه مولوی سي امنګ ویلو چې ممانعه د منع نه ده او دا دوا اقسام دي. ممانعه چاته ویل کیږي چې سائل د ټولو مقدماتو د مستدل نه انکار وکي د مستدل د ټولو مقدماتو نه انکار وکي یا د مستدل د بعضی معینه مقدماتو نه انکار وکي دته ویل کیږي ممانعه. بل دي دوا اقسام یو دار چې کله مستدل څوک علت جوړ کړي د علت نه انکار وکي د علت نه دی دا څه وکنه چې تا کوم علت جوړ کړي مثال یو سره انکار وکي چې نشه علت نه دی او دیو نمبر چې علت ورلمنی خو سب حکم ورل نه مانی حکم نه ول انکار وکي ویږي د علت نه چې انکار وکي دغه مثال تیر شوی هغه دا چې امام شافعي سی وایي کې وسله د صدقه فطر د پاره فطر چې دا علت دی او فطر د دشتمه روزي د ختمېدو نه بشرو کیږي یعنی کله چې غروب وشي د اختر ما شپه چی کنه نو ما خامونه بشرو کیږي ټیم نه بس لہذا که بدغه کې څوک مړ شو دا ټیم کې نو صدقه فطر به واجب وي یعنی یو پر ما خام پښو غنه پس مړ شو سبب موجود دی کنه فطر پر راغله حکم به موجوديږي. مسله پیږي موږ حناف د علت نه انکار کوو چې صدقه فطر د بارا فطر سبب نه دی علت نه دی بلکې علت او سبب ولا څوک دی راس دی. دا مسله شوی و. بل مثال ولې زکات په اړه کې مثال ویلو چې علت نه انکار کوو. امام شافعي سی وایي مسله دا کې چې وسړي معنی زکات واجب شو کبه نصاب هلاک شو خیر دی زکات چې کوم واجب دی هغه نه ختميږي. علم دې کنه موږ وایي چې نصاب هلاک شو بس ادم څه شو ختم شو. امام شافعي سی دلیل دا پیش کړي استدلال کوي وای دا بقای واجب چې دا بقای واجب دا حکم دی علت ولا مقدار زکات دی علت ولا سره مقدار زکات او دا قیاس کوي په مقدار دین باندې لنډدار زکات قیاس کوي په چا دین دا سی وي زکات مقیس دین مقیس علیه او دین کې علت مشترکه مقدار دین دا علت دی د چاره لپاره د ادائی دین د لپاره بقای ذمه د لپاره چې سړي باندې دین باقی کنه نو دا ذمم په باقی د زکات دین به ادا کوي نو دین چې کوم دی دا مقیس علیه زکات مقیس او علت ورل سره الته مقدار دین دلته بسوي مقدار زکات الته حکم څو کله دین هلاک شي کنه دا ویلو ک دین هلاکم شي هم د اعمال هلاکم شي کنه مقدار دین هلاک شي ام ادائی دین نه ختميږي. ما دې سړي 100 روپۍ دي ګره 100 روپۍ ما سره سړي دا هلاک شوی نو ما نه قرض ختميږي څه کبه پیسې را لې دوباره به ورکو دا څه ده کنه ام دا شان ک نصاب هلاک شي مقدار زکات نه کم ادا دغه نه ختميږي. دا څوک وي امام شافعي سي دا خبره شوی وي کنه موږ ته جواب کوم نه سي علت چې کم ده علت او سبب هغه مقدار دین مقدار زکات نه دی بلکې علت څوک دی
ادائی زکات شکر نصاب هلاک شو ادایم هلاک شو خبر ختم شو اوس راځي د خبرونه خبري ولئن قال الواجب اداؤه فلا يسقط بالهلاك كالدين بعد المطالبه دا مثال اولنی کوم دوه مثالونه چې ویل دا راغی چې علت نه انکار وکوله سائل را پاتېږي او د مستدل د علت نه انکار وکړي لکه بار غوري کا اوس دا غي مثال بیانې چې سائل د علت نه انکار نه کوي حکم نه ولا انکار وکړي د چا نه انکار وکړي نه حکم نه هغه دا و چې لکه وي زکات قیاس ته توجه کوي په دین باندې زکات قیاس ته د مسلمان هغه شانده خو د معنی دویم قسم مثال بیانې زکات قیاس په دین باندې او دین کې په مدیون باندې لازم نه حکم دار ښه چې دا د خپل قرض داین ته ورکی دای حکم دی لہذا په زکات کې هم ولې سي چا باندې زکات فرض هغه باندې به لازم وي چې فقرا او ته زکات ورکی وینه شلې به زه حکم نو علت ول انکار نه کوو زه ټیک دی علت دی علت څوک دی الته مقدار دین دی بلکې به وي زه ټیک دا سره مقدار زکات یا غز من بشان قولو کې چاله کا ادائی دین علت دی څوک علت دی بلکې به ادائی زکات علت ناسی کو برابر کو بهرحال مسله دار چې هغه وي په داین باندې مدیون باندې چا سبا چا باندې چې قرض وي هغه باندې واجب را حکم دار ښه هغه واجب ده چې خپل داین ته قرض ورکي دا به واجب ده لہذا زکات انکوونکی معنی واجب ده چې فقرا او ته زکات ورکي حکم دم خیر شته کنه موږ دوایو ملي چې به علت دی منو یا علت کې ول سره سباس ونه کو پتا کوم حکم تر وباسي دا نه دی مقیس علیه کی دین کی حکم سره وسترو چې بداین واجب مدیون واجب ده چې قرض مداین ته ورکي دا حکم ورويستو موږ دا حکم نه دی مدیون معنی واجب نه ده چې داین ته قرض ورکي بلکې مدیون معنی واجب ده د حکم دار واوره مدیون معنی دا واجب ده که شری داین راضی او د مدیون د مال خپل قرض اخلي نو دا به منی کین دا په واجب ده حکم دا دی ونه شو خبره مانی حکم تا بدل رستره تا ویلی چې په مدیون واجب ده چې داین ته نه ده په واجبه بلکې تخلیه په واجبه ده تخلیه چې خپل مال ستا بلاس کې کوم در سره دی او دغه قرض دی او د داین په منځ کې تخلیه راواله یعنی ته منځ کې حایله کېږم کداین راضی او د مال نخپل ایسوړي ته به نه منی کې پوه نه شي خبر مانی به هم که پوه شي به هغه څه ویلو چې حکم سره مدیون معنی واجب ده چې مقدار دین داین ته ورکی دای ویلو موږ دا څنګه بلکې حکم دار چې مدیون معنی واجب ده واجبہ چې تخلیه راولي د څه د مال او د داین ترمنځ که داین راضی او مال وړي خپل قرض دی وړي دا به نه منی کوي دا واجب ده نو حکم نه انکار وکړه کنه وګوره رښان د کتاب ولا د خبره مولوی سیز موږ په طرز ذکر کړي ښا یعنی مثال به تور مخکې موږ دا خبره کړي تاسو له تفسیر نه وکړي مخکې دا ویلو چې امام صاحب سے وایي چې مقداری دین علت دی مقدار زکات به علت وي دا سی ویلو کنه موږ ول د علت انکار کړو چې مقدار دین علت مقدار زکات علت نه بلکې ادائی زکات علت دا سی ویلو کنه اوس کاغذ هغه موږ ته دوباره وایي چې صحیح ده تاسو منو چې مقدار ادائی زکات چې دا علت ده ادائی دین علت ده دا سی وي نو حکم دار مولوی صاحب چې مدیون معنی واجب وي کمال هلاک هم وداین لور کی نو په مزکی بم واجب وي کمال هلاک نصاب هلاک وي هم فقراء ولدي ورکی خیالم ده کنه موږ ته اوس وینا حکم دی وسنه مسله بول جوړ شي ولئن قال کچری وي امام شافعی سے طرف یو کس الواجب اداء صحیح ده بس ادا واجب ده تاسو څنګه ویم دغه شان به فلا يسقط بالهلاك بهلاك غالبا نساقتيږي کدین بعد المطالبه لکه څنګه چې دین کې مطالبه وشي او مال هلاك شیم دین نه ختميږي قلنا من جواب کې وایو لا نسلم من نه تسلیمو چې ان الاداء واجب فی صورت الدین ادا واجب په صورت د دین کې ادا نه ده واجبہ بلکې واجب څوک دی بل ادا نه ده واجب به ما
بلکې څه واجب دي بل حرم المنع بلکې منع حرام ده منع څنګه چې یو سړی راځي او خپل قرض موافق مال وړي او ته منع کی واجب تخلیه ده منع حرام ده حتى يخرج ترجي دا مديون اوزي يعني لهدتي ودينا بالتخليه بتخليه سرا مال بو تبريدي ثم ماليه بتوالي وهذا من قبيل من الحكم اذا رچانه دي دمني حكم د قبيلين دي وكذلك اذا قال المسح ركن بل مثال ووري منيسب چې لدر لمنوخ منيسب حکم دل لمن داغي مثال معنی دویم قسم دي تاسو توجه وای کنه مسله دار شوافی وای مس چې کم نه وای دا درې پیری سنت ده لکه څنګه چې مخ درې پیری انزل سنت دي لکه څنګه چې لاسونه خپې درې پیری انزل سنت دي امام شافعي سی وای مس مقیس اغصای اعضای مغسوله کما اعضا چې انزل کیږي هغه مقیس علیه علت مشترکه رکن هغه په داس کې ارکان دي کنه فرایض دي مسم سره رکن دي مسم فرض ده نو مس مقیس اعضای مغسوله مقیس علیه علت مشترکه رکن حکم التدریوال تسلیث سنت لهذا مس کې هم تسلیث سنت موږ ته وایم ولې علت دی منو منګه صحیح ده اما قد اغم چکم دی رکن دی ارکان دی مسم رکن دی حکم دی نه منو دا کوم حکم تار استره دا حکم نه دی حکم بل دی په مسله پوه نه شولې موږ ته وایو حکم چکم دی هغه اطاله الفعل دی تکمیل د فرض حکم دی تکمیل د فرض الفاظ ول بدل کی پوه نه شو حکم یعنی تکمیل لفرض سنت دے استیعاب سنت دے څه استیعاب سمویل منیسب اغوی مسا مقیس اجزائی مغسوله مقیس علیه او رکنتوب علت مشترکه منگو یم دق شان خبره ده حکم دار استری دا حکم نه دے تاویلی تسلیث سنت دے منگو اینا اطالة الفعل سنت دے فعل را اگدول سنت دی او فعل را اگدول د هر چا بیل بیلی کم چې داسي رکنونه دی لکه مټی وینځل یا مخ وینځل چې هغه په فرضو کې مکمل راګیریږي څومره چې محل فرض دی هغه په نفس فرضو کې یعنی مثال ملي سي مخ وینځل فرض دی کنه داسې ده کنه مکمل مخ وینځل نو یو پر انځل خو فرض دی یو پر ټول راګیرولم فرض دی چې کوم داسې محلو چې هغه په فرضیت کې ټول راګیریدلو استیاب په فرضیت کې خپل راتللو نو التب سنت دای سنت چې هغه کې تکرار وکي هغه څه وکي اطاله الفعل هغه کې هم دغه شان موافق دي او کوم چې داسې فرض چې هغه کې مکمل فرض نه ولکه مسکی موږ وایو څلورمه سره امام شافعي سی وایي دریختو مقدار ده ټول نه ده کنه الت استیاب الت اطاله الفعل دار چې ټول سر راګیر کی درې پیرنه سر راګیر خبره پوه نه شولې مونږ وی حکم څوک دی اطاله الفعل فعل را وګدول به فعل را وګدول دار چا بیل بیل دی هغه څوک چې په فرضو کې خپل د نور قیاس کې دي چې فرضو کې مکمل محل فرض راګیریږي نو هلته اطاله الفعل دار چې تکرار پکې وکي درې پیری بشو لاسونه ټول په اولنی فرضو کې راګیریږي او پرینځلو کې خپینځلم په فرضو کې ټول راګیریږي مخینځلم دلته اطاله الفعل حکم دی هغه دار چې تکرار وکي پوه نه شولې او کوم محل چې په فرضو کې ټول نه راګیریږي لکه ما سکی نو هلته اطاله الفعل دار چې استیعاب وکي استیعاب نه پیږي خبره ما وګورئ لکشانه ده وكذلك ام دغشان اذا قال يسري وي المسح ركن امام شافعي سے طرف وي مسح ركن دی ركن في باب الوضوء او داس په باب کې فليسن تسليسه نو د دې تسلیث مسنون شي کل غسل لکه څنګه چې وینځل دي قلنا موږ ته جواب کې ولا نسلم ان التسلیث مسنون حکم نه انکار کوم موږ نه مانو چې تسلیث مسنون دی فی الغسل بغسل کې بلکې مسنون چې بل المسنون بلکې مسنون چې کوم دی سیلی کلی چا کې طارد الفعل شته کنه چا چې کې کې اعضاء الفعل لیکل دا غلط دی ورانه کې کا بل اطاله الفعل زمونږ کې اعضاء الفعل لیکل بلکې لازم چې کوم دی هغه اطاله الفعل
هغه فعل وګدول څه کول مولوی صاحب فعل وګدول نو فعل دې خلاصه به دا شي کوم دې کې چې فعل وګديږي وګدې به او کوم دې کې چې فعل نو وګديږي ال د تکرار کې نو مسه کې فعل وګديږي ځکه فرض لګ دی نو دا باقي ټول سر چې راګیرې نو فعل به وګديږي او مخه ولاسونه خپل کې فعل نو وګديږي ال د تکرار وشي بلکې طاله د فعل لا په محل فرض کې زیادت علی الفرض علی المفروض چې مفروض باندې زیاته راشي نو مسه کې صرف موږ وي تجربه یې فرض ده نو طاله الفعل په مفروض زیاته راوستل ټول سر امام شافعي سوي درې اختري طاله الفعل مفروض باندې زیاته راوستل ټول سر اوس چې په کوم ځای کې زیاته په مفروض ناراضي لکه لاس انځلو کې مثال مټه پورې خپل ټول فرض ده هغه ته چې دې تخرګونو پورې لاړ شي نو دا خو محل د فرض نه دی د دې څه ته وې دي څنګه نه خو محل د فرض نه دی نو د تولد نه کیږي نو تولد کم ده کې نه کیږي تکرار وي کای طالت القيام لکه مولوی صاحب قیام فرض ده کنه نو سنت دا چې قیام خوګت کې الته اطالت کیږي قرات فرض ده کنه نو سنت دا چې قرات خوګت کې په باب الصلاه غیر ان الاطاله في باب الغسل لا يتصور دومره خبره ده چې اطالت په باب د غسل کې دا غیر متصور دی تصور نه کیږي کته ما دا سویل کته تخرته ور سوا دی ګټ نو تخپیر ور سوا دغه محل فرض نه دی خو محل فرض کې وګدواله کې کنه الا بالتکرار دا نه متصور مگر په تکرار سره ل استيعاب الفعل للمحل چې ځکه استيعاب د فعل د محل بارال راضي په غسل کې چې تکرار پکې وشي محل کم فرض وي او تاغه مکمل راګيري کېږي چې په اولنی ځل سره ټول نه انځل شوی دوباره وینځه درېمه پیری وینځه چې استيعاب په محل کې راشي وبمثله نقول في باب المسح بان الاطاله مسنون بطريق الاستيعاب په مسح کې مولوی صاحب مونږه خبره کول ته متصور ده استيعاب سره اطاله د فعل متصور دی نو کوو به او وبمثله مثل الغسل التم استيعاب ضروري په تکرار سره استيعاب راتللو دلتم نقول في باب المسح منغه ويو په باب د مسح کې بان الاطاله اتلد فعل دلته متصور دی مسنون بطريق الاستيعاب دلته اطاله د فعل مسنون دی التم ناغوم رسب حکم څه جوړ کړو لګي خلاصه و هغه حکم تسلیث جوړ کړو موږ څه جوړ کو حکم استيعاب ته وي اطاله الفعل ورته اطاله الفعل حکم دی ابه اطاله الفعل د چا تکرار په شکل کې وي لکه اطاله الدسی وي مولوی صاحب امام شافعي سے وایي حکم چې کوم دی هغه تسلیث دی موږ وایو مولوی صاحب حکم چې کوم دی اطاله الفعل دی اطاله الفعل معنا استيعاب کوم ځکه چې په اطاله الفعل سره متصور وي اطاله الفعل بکې لکه ما سکے او کوم ځکه چې اطاله الفعل سره نه متصور تبع تکرار کې استيعاب مقصودی شی دی وكذلك يقال والتقابض في بيع الطعام بالطعام شرط كالنقود قلنا لا نسلم والتقابض شرط في باب النقود اکبر وګورئ مولوی صاحب امام شافعي سی وای کله چې سره بيع الطعام په طعام معنی کوي بيع د نو ال ثلاث پلاس شرط د قبضه زب طالب مثال غنم دي زدي صحیح غنم علما په غنم وي ته علما زه چې کا بیا بالا ټیک وي چې زدل خپل غنم ورکم او داغه ناغه غنم والم دا شرط د امام شافعي سی وي په دې ویږي موږ وایو مولوی صاحب قبضه پکې نه دا شرط امام شافعي سی وی قبضه پکې شرط ده امام شافعي سی وی قیاس کوي په سمانو باندې بیا صرف معنی زدنه پیسې په پیسو اخلم نو ال قبضه شرط د لحاظ دلته بم څه وي شرط وي پوهنه شیخ خبره مانی دغه مثال لیکه چې حکم نه مونږ انکار کوو امام شافعي صاحب بيع د طعام په طعام قیاس کوي په بيع د نقود په نقود باندې نو بيع د طعام په طعام مقیس بيع د نقود په نقود مقیس علیه علت مشترکه هر یو پر دواړو کې مال لې چې باقي کې ربا جاری کیږي په طعام کې ربا جاری کیږي نبی اسلام ویلي کنه اشفق شی نیت کړی دي نقود کې ربا جاری کیږي زیاته کې مې کې وکي کمه زیاته کې سب کې جاری کیږي ربا کې جاری کیږي نو علت مشترکه دواړه محل د ربا دي حکم یو کې تقبضه شرط و نقود کې لہذا بچا کې هم شرط طعام کې هم شرط وي
دا چا خبر و امام شافعي سی وای مونږ وای مولوی سی اکم حکم دې سره دا سنمون تاسو لګو غوري هغه عبارت پوری به وي امام شافعي سی وكذلك هم دغه شان یقال ویل کیږي یعنی امام شافعي سی وای التقابض قبضه کول د طرفین تقابض طرفین نه قبضه کول فباب فی بيع الطعام والطعام کی شرط دی کن نقود لکه څنګه چې په نقود پیسو کې دی قلنا من وإلى نسلم أن التقابض شرط في باب النقود بل الشرط تعينها لك برو غريم نسيا من منو سيد استاد قياس دیو خاص مقدمین کار کوټول نکو ومانا دا کنه دا منو چې بيع الطعام بالطعام دي مقيس بيع النقود بالنقود دي مقيس عليه شي علت مشترکه دي محل د ربا دي دواړه دا سیمېلو کنه دوړو کې ربا جاری کیږي مالونه دي مالونه او داسې مالونه چې ربا کې جاری کیږي دا منو منګه خو تا کوم حکم رسله غنه منو حکم هغه سره استلو تقابض موږ تقابض حکم نه دی مونږ سی حکم چې کوم دی تعین دی تعین حکم سره خودم ردم ولې سی د تعین د هر چا بدل دی د نقود دادا سے شعر د قاعده به تاسو یاد چې پیسو کې تعین تراغ نه کیږي په لیدو باندې تعین پکې نه کیږي تر څو چې قبضه کړی نه هم وایو کنه وای سامان په متعین کېدو نه متعین کیږي زم روپۍ رو بس هم دکاندار ته دا سلګون چې د دې 100 روپو مالا مثال تیل واچو موټر سایکل کې بیا روپۍ په دې بل جب کې کېدم بل سلګون والم ولا ورکوم انکار کولای شي نشي کولای ځکه دې کې تعین نه کیږي تعین بالا کیږي دا روپۍ هغه پلاس کې واغستې بس متعین شوی به خیر هم ده کنه او یعنی قبل القبض په کې تعین نه کېدل او توام د شی چې باغی کې تعین کیږي دا توام در باندې خرڅو مخه تماله دغه توام راګه تعین به کیږي نو حکم سره تعین دی نو بعض اشیاء غري چې هغه کې بغیر د قبضه تعین نه کیږي لکه نقود زکب کې قبضه شرط شو او بعض هغه دي چې هغه کې بغیر د تعین د قبضه نه هم تعین کیږي نو قبضه شرط نشوله قبضه حکم نه دی وینه شولې خبرونه نشي قبضه په کوم اشیاء کې چې حکم څوک دی تعین دی نو کوم اشیاء کې چې بغیر د قبضه تعین نه کېدلو نو دغه حکم د لپاره من قبضه شرط کوو نو کوم اشیاء کې چې بغیر د قبضه تعین کېدلو بس قبضه ته ضرورت نشته هغه حکم سره استلو تعین موږ سره قبضه استلو موږ ته څه جوړ کو تعین وګورئ وكذلك هم دغه شان یقال ویل کیږي التقابض والتقابض چې په بيع الطعام کې بالطعام دا شرط کن نقود قلنا موږ ته ویدا خو ویلو لا نسلم موږ تسلیم ان التقابض شرط چې تقابض د بدلین دا شرط په باب نقود کې بلکې شرط څوک دی بل شرط تعینها شرط بکی تعین دی تعین کای لا یکون بيع النسیات بالنسیه تعین څه شرط مناسب چې بيع د نسیه بالنسیه نشي دا حرام ده قرض بقرض نشي غیر ان النقود لا تتعين الا بالقبض دا نقود نه متعین کیږي مگر 50 سره په قبضه سره عندنا زمون په نظمانه او دا کم چې توام دی بغیر د قبضه نه هم متعین کیږي واما القول زبست یاره